محترم مسلمانانو، زموږ اخري وظیفه د روژې مبارکې د شپې وظیفه او د روژې د میاشتې وظیفه، یعنې د روژې میاشت چې کله تاسو ووینئ او نن بیا خامخا تاسو په خپلو سترګو وینئ او سبا صحیح روژه ده پاکستان کې. چا چې نیولې ده او میاشت یې نه ده لیدلې او نیولې ده، یا اعلان ورته د حکومت د سیړه یا د علماو د سیړه شوی دی او روژه یې نیولې ده، د هغوی فرضي روژه ده، که پاکستان کې ده که په افغانستان کې ده که په هر ملک کې دی. خو که چا ته اعلان هم نه دی شوی او د روژه نیولې، حکومت هم ورته اعلان نه دی کړی، علما هم ورته اعلان نه دی کړی، بیا هم د روژه نیولې ده، نو لومبی خو د داسې روژې نه په حدیث مبارکو کې هم منع راغلی چې داسې روژه به نه نیسئ. او که فرض که چا نیولې مې وي، نو محترم بیا بعضې علما فرمایي چې د دوی دا روژه نفلي شوه، فرضي نشي کېدلی. نن محترم مسلمانانو زمونږ وظیفه چې کوم ده، نو میاشت به مونږ نن په انشاءالله په خپلو سترګو باندې وینو، ځکه پرون میاشت چې ده هغه ډېره زیاته وړه وه، عمر یې ډېر کم و، نو هغه په سترګو باندې نه شو لیدلی کېدی. نن بیا انشاءالله موږ په خپلو سترګو باندې دا میاشت وینو، نو چې کله هم تاسو دا میاشت ووینئ، نو محترمو دا اسانه وظیفه وکئ، دا اسانه دعا وغواړئ، انشاءالله چې دا ټول کال او دا ټوله میاشت به د الله تعالی حاجتونه پوره کړي او برکات پرته الله تعالی درکړي او داسې فایدې به راته حاصلې شي انشاءالله چې چېرته به هم درته زندګۍ کې نه وي حاصلې شوي. نو نن زمونږ اخري موقع ده، زمونږ د روژې انشاءالله سبا صحیح روژه ده، لهذا په دې شپه باندې هم یو عمل کول پکار دی، او چې کله تاسو دا میاشت ووینئ، نو دا دعا خامخا انشاءالله ووایئ چې الله تعالی راته برکات درکړي، الله تعالی مو ایمان سلامت کړي او د دنیا او آخرت فایدې راته الله تعالی راکړي. نو راځئ موږ سره اوسئ، انشاءالله دا دعا هم درته ښیمه او انشاءالله دغه وظیفه هم درته ښیمه، نو دا خامخا ضرور نن شپه کې خامخا وکئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترمو قابل قدر مسلمانانو وروڼو خویندو هغه مسافر کم چې بهر وطنونو کې دي، هغوی ته هم ډېر مبارکي وایم د روژې. انشاءالله دا روژه مبارکه میاشت ده، یو بهترینه میاشت ده او د دې روژې ډېر زیات برکات دي. لکه مثال په طور دې ته ام الحسنات وایي، دې میاشت ته څه وایي؟ ام الحسنات. ام الحسنات څه ته وایي؟ هغې میاشت ته وایي کومه میاشت چې محترم مسلمانانو د نیکو میاشت ورته وایي. ام الحسنات د نیکو میاشت. یو خو زمونږ مور وي که نه، هغه موږ لوی کی، یو دا میاشت دې ته ام الحسنات ویلی شوی، یعنی د نیکو میاشت. نو دې کې انشاءالله فرض چې دي هغه او یو باندې دي، او نفل چې دي یعنی چا سهار یې 2 رکعته فرض وکړه، دا داسې شو چې د اویا نفل ادا کړه، او چا چې مثال په طور سنت ادا کړه یا چا چې نفل وکړه 2 رکعته، نو داسې دی چې د فرض ادا کړه. نو دومره برکتونه دي او یو نیکي هم په ډېره چنده قبلیږي. خو داسې ګناهونه هم دي محترمو چې ګناهونه هم په ډېرو چندو باندې دغه کېږي، ځکه څنګه چې فضیلت دی داسې انسان د ګناه نه هم په دې ورځو شپو کې خصوصا د رمضان مبارک په دې میاشت کې ځان تیار کړئ او د ګناهونو ټول نه توبه وباسئ، بغیر د وظایفو نه، بغیر د ذکر اذکار د تلاوت نه، دغه رنګې د ښو خبرو نه، د صدقو نه، بیخي بل خبره ونه کړو چې دا میاشت داسې تېره شي چې زمونږ پکې یو ګناه هم ونه شي. انشاءالله دا اراده او قصد وکړئ او خصوصا ګانې بجانې مه د شپې اورئ مه د ورځې اورئ. محترم مسلمانانو، لومبی خو درته انا فتحنا لک فتحا مبینا، لومبنۍ وظیفه دا ده، انا فتحنا لک فتحا مبینا، الله تعالی به درته فتح درکوي. او دویمه محترمو کله چې میاشت ووینئ، د میاشت د لیدو یو خاص دعا ده، هغه هم تاسو ته انشاءالله زه ښیمه. لومبی د میاشت د لیدو دعا تاسو انشاءالله په سکرین تاسو د میاشت د لیدو دعا ښکاري، دا دعا به تاسو یو واري ووایئ چې کله تاسو میاشت ووینئ په خپلو سترګو، نو رابشه دې نه یو سکرین شاټ وباسئ. که سکرین شاټ نه وي محترمو، نو داسې هم انشاءالله په دې دغه باندې میلاویږي، کتابونو کې میلاویږي، یا په موبایل کې ولیکئ چې د رمضان یعنی د روژې د میاشتې یا د نوې میاشت راختلو دعا، انشاءالله تاسو ته په سکرین باندې هم راشي. محترم مسلمانانو، دعا کله چې میاشت ووینئ دا دعا یو پیره ووایئ، بسم الله الرحمن الرحیم. په سکرین تاسو ته ښکاري اللهم احله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. اللهم أحله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله.
دې باندې به تاسو ته الله تعالی ایمان هم درکړي، سلامتیا به هم درکړي. سلامتیا دا ده چې ستاسو حاجتونه به هم الله تعالی پوره کړي. ها نو دا دعا به تاسو یو پیره ووایئ. اوس د سورة فتح وظیفه پاتې شو محترمو. نو سورة الفتح چې دی نو په دې باندې ما یو 2-3 ویډیوګانې اپلوډ کړي هم دي، او تاسو که چا نه وي کتلي نن دا وظیفه خامخا نن شپه وکئ. ها نن شپه خامخا دا وظیفه تاسو وکئ د سورة الفتح. دې به دومره پیدې تاسو ته میلاو شي انشاءالله چې ټول کال به د الله تعالی د شرونو نه، د فسادونو نه، د جګړو نه، د هر قسم آفتونو نه، مصیبتونو نه به د الله تعالی په امن کې راولي، او هر قسم حاجتونه به د الله تعالی پوره کړي. ډېر برکات، ډېر خوشحالۍ به درته الله جل شانه درکړي. د دنیا و آخرت خوشحالۍ به درته الله تعالی درکړي. نو انشاءالله دغه سورة الفتح چې دی انا فتحنا لك فتحا مبینا، دا صورت دا غون صورت په وایه دی کې تقریبا یو کم 13 آیاتونه دي. دا صورت په دلته په قرآن کې راواړوئ. دا تقریبا په دغه سپاره کې دی، په 26مه سپاره کې دی، او سورت محمد دی، هغې پسې بیا دا صورت دی. د سورت یاسین نه تقریبا چې دی نو دغه راځي، ها وروسته راځي، صحیح ده. نو دا صورت په تاسو یو فیره ووایئ. 13 آیاتونه دي. نو 13 آیاتونه چې ته وایې که نه نو ستا پې ټوټل یاره 15 منټه نه واله 10 منټه چې صحیح طریقې سره یو زنانه یو نارینه کوي نو 15 منټه دې پې ولګي. ماښام مونځ نه پسې کې او که د ماسخوتن مونځ نه پسې کې، د دواړو مونځونو کې یا تهجد ته راپاڅېدلې پېشمني ته، انشاءالله پېشمني ته به هم راپاسو، نو پېشمني مالې وکړه. دغه صورت پېشمني مالې ووایه، او بیا د الله تعالی نه ډېر د برکت او د عافیت سوال وکړه. الله تعالی دا کال، دا روژه، دا خوشحالۍ الله تعالی دا زما په زندګۍ کې بار بار راوستله کړي. الله تعالی دا روژه رانه په صحیح طریقې سره قبوله کړي. دا وظیفه چې وکړئ سورة الفتح صورت یو واري ووایئ نو بیا ځان لپاره ډېره زیاته دعا وغواړئ چې الله تعالی د عافیت زندګي راکړي، د صحت زندګي راکړي، د حاجتونو پوره کولو زندګي راکړي، خوشحالۍ مې الله تعالی تر سره کړي، ته رانه راضي شي الله، زما ایمان سلامت کړي. ګوره یوازې د دنیا دعاګانې ځان دپاره مه غواړئ، ها د عافیت سوال کوئ. عافیت دا ټکی ځان سره یاد کړئ. عافیت الله د دنیا او د آخرت عافیت راله راکړي. چېرته چې عافیت میلاو شو که نه انشاءالله دا انسان به په دواړو جهانونو کې خوشحاله او کامیاب او کامران وي. که چاته عافیت میلاو نه شو محترمه بیا ګوره ډېره د نقصان او د خسارې خبره ده. نو دغه رنګ یې محترمه پېشمني ته چې پاڅئ د تهجد لمونځ کوئ انشاءالله دغه وخت کې الله تعالی لومبي اسمان مبارک ته راځي او لومړنۍ روژه ده نو تهجد هم پکې اهتمام وکئ او د ګناهونو نه هم ځان وساتئ. او ما عاجز فقیر ته هم ډېره دعاګانې وکړئ چې الله تعالی زمونږ هم مشکلات ختم کړي. او انشاءالله یو مدرسې له مې 15 مرلېزې اخیستې، الله هغه هم به باد کړي. کور مساله د هغه هم الله تعالی ختمه کړي انشاءالله. نو ډېرې دعاګانې پکې موږ ته وکړئ. الله تعالی مو خوشحاله ساته، الله تعالی مو آباد لره، کامیاب او کامران شئ په دواړو جهانونو باندې. حاجتونه الله تعالی پوره کړه. موږ ته هم ډېرې دعاګانې کوي، موږ به تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو.